جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان نکاح کوي نو په دې نکاح کې دی د لکمه ښځه کول پکار دي د چا سره خپلولي وکړي د چا سره رشته وکړي د چا سره چې کوم دی مناسب نه دی چې د هغې سره خپلولي وکړي موږ او تاسو مسلمانان یستو قرآن کې الله تعالی فرمایي مسلمان به د مشرک سره نکاح نه کوي د کافر سره او قرآن کې الله فرمایي مسلمان سړی به د زناکار ښځې سره نکاح نه کوي نو د چا سره نکاح پکار ده د دې د وجې نه جناب رسول الله فرمایي تنکح للمرأة لاربع یو زنانه سره د څلورو وجو نه نکاح کولی کېږي هر سړی یو هر زنانه کې که څلورو صفتونه یو صفت دي نو خلک د هغې سره یو صفت خوښوي او نکاح ورسره کوي لکه مثال په طور یو زنانه مالداره ده نو خلک وایي دې سره چې نکاح وکړم مال او مال دولت راشي زه به عزتمن شم ما ته به خلک په دروند نظر باندې ګوري حالان کې مال او دولت د عزت شی نه دی دویم کله د چا نسب ښیي خلک وایي موږ دې خلکو څخه خپلولي کوو دا د چوت نسب والا خلک دي دا مالداره خلک دي دا درانه خلک دي نو دام نه رسوي د مخلوق نه تبه کول لري پکار دریم نمبر یو زنانه ښایسته د ښایست د وجې نه اوس خلک نکاح کوي چې دا ښایسته ده د دې سره مال نکاح کول پکار دي او څلورم نمبر جناب رسول الله فرمایي یو زنانه داسې چې دینداره د هغې اخلاق ښیي د هغې ایمان ښیي د هغې اعمال ښیي د هغې چې کوم دی طبیعت ښیي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د اخرنۍ زنانه چې کومه هغه ښه ده مسلمانه ده ایمانداره ده نیکه ده اخلاق یې ښه دي ایمان یې ښه دی اعمال صالحې ښه دي نو ولې دغه سره نکاح وکړه تربت یې ادا کړه لاس دې په خاورو کې ساشه پس پر بذات الدین دغه دیندارې ښځې سره چې کوم دی نکاح وکړه او خپل ځان په دغې باندې چې کوم دی کامیاب کړه